پرون موږ ډېر زیات خفګانات وو جي. مولانا صاحب دې ورځ ته خو به ډېر غټ انتظار شوي. یاره یقینا چې ډېر غټ انتظار ډېر زیات غټ. الله تاسو خوشاله کړي. زه چې کله د کور نه را روانېدم نو زما مور زما ږیره او سر په خپل لاس چې کوم دی موږ دغه کړه ګمنس کړل ما ته وایي چې ته نن ځې نو ما ډېر زیات انتظار کړی تا دنیا ټول نه غټه خوشحالي چې کوم دی همدا ورځ ده. بالکل ټولو نه غټه دا ورځ ده. دې ورځ ته خو تاسو ډېر زیات انتظار کړی وي. انتظار کو انتظارونه دې ورځ ته هم ډېر انتظار کړی و. ډېر انتظار مې کړی دی. الله تعالی هغه ورځ درکړه. الله پاک راکړه بس الله پاک مهربانه باچا دی او ډېر خوند وکړو. زما خواهش و چې الله پاک ماله نیکمرغه صالح بچی راکړي او بیا عالم شي چې الله پاک د دنیا د خیرونو خواره کړي. او دا زه ټولو عوامو ته دا خواست کوم چې خپل بچي عالمان جوړ کړي خادمان د دین جوړ کړي چې د دنیا هم ښایسته شي او آخرت هم ښایسته شي. دنیا پاتې ده او آخرت راتلونکی دی. د هغې دپاره دا محنت دی که خپلو ورچو ته تاسو ذخیره غواړئ نه خپل بچي دینداره کوي عالمان کوي خادمان د دین جوړ کړي چې الله پاک د دین عمرونه ختم دي زمونږ او دا بچي دی به د دین کار کوي انشاءالله الله خوشحاله کړي. دې ورځ ته خو به تاسو ډېر غټ انتظار کړی او دغه سختۍ هم برداشت کړي دي بچي دپاره. نور زمونږ په دنیا کې سرمایه څه ده وایي په دنیا کې سرمایه خو د خوراک نه دی چې خوراک دی لباس نه دی چې لباس دی هم سرمایه دغه ده چې خپل نیک اولاد پاتې کړي او دغه سرمایه ده چې د همیشه دپاره به ملاویږي د دنیا کې هم په آخرت کې هم. اول صاحب محترم مولانا صاحب ته نن ویل کېږي دا برکات د چا دي؟ دا د والدینو دی او د استادانو دی. والد صاحب ډېر انتظار کړی و دې ورځ ته مور به هم په انتظار کې ولاړه وي. بالکل جی دا د زما د والد صاحب ډېر ارمان و. زما نور وروڼه هم علم دپاره وتې چونکې هغو ته په منځ کې بیا بیماري راله نو د هغو د علم دغه بیمارۍ د وجې نه د علم نه پاتې شول. بیا زما د والد صاحب خواهش و چې زه علم ته وځم زما هم خپل خواهش و نو بس د والدینو په دعاګانو سره او د استادانو په محنت سره الله زه د مقام ته ورسولم. نن چې د والد صاحب ته کومه غاړه ورکړه دا د علم برکت و دا نور څه برکت پوره نه و. بالکل دغه د علم برکت و جي. بچی چې کله عالم شي د دې نه غټه ورځ چې کوم دی د خوشحالۍ ماته بله نه ښکاري. بالکل دې نه غټه ورځ بله نشته جي دنیا کې دا ټول نه غټه خوشحالي ده جي. مور به هم انتظار کوي. بالکل مور کور کې به ټول انتظار کوي خویندې انتظار کوي مېلمانه ټول انتظار کوي. مبارک شي ستاسو ډېر زیات خوشحاله یو بې انتها خوشحاله یو او د خوشحالۍ دغه چې اوښکې زموږ په دې سترګو کې چې کوم دی غړېږي. مور او پلار به نن په انتظار ولاړ ډېر په انتظار ولاړ دي بې انتها. زه چې کله د کور نه را روانېدم نو زما مور زما ږیره او سر په خپل لاس چې کوم دی موږ دغه کړه ګمنس کړل ما ته وایي چې ته نن ځې نو ما ډېر زیات انتظار کړی تا ته دې ورځ ته ډېر زیات بې انتها. مور به تر غاړې وځي نن مور به تر غاړه وړي. بالکل را غاړې وځي مور خو مور وي. بس دعاګانې کوو موږ به تاسو ته دعاګانې کوو دي وطن ته به دعاګانې کوو انشاءالله. مبارک شي جزاک الله. نن شیخ قاسم صاحب د علم غار نور استادان پرېږدي تاسو دغه مدرسه تاسو پرېږدی په زړه څه کیفیت دی؟ بس په زړه ډېره سخته تېرېږي خو بس څه به ووایو زموږ د علم یو تکمیل هغه ورسېدو علم خو نه پوره کېږي خو هغه ته کاله چې کوم علم دی هغه مونږ تکمیل ته ورسو انشاءالله. اوس به نوره زندګي خپل والدینو سره خپل شاګردانو سره د علم به مزید مخکې خورو مخکې نورو خلکو ته. والد صاحب او جدا والد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خو به غټ انتظار کړی و دې ورځ ته. او جي ډېر انتظار هم کړی دی ورځ ته بس دا اته کاله علم او بس انتظار هم ته ډېر کړی. شکر الحمدلله خیر خیریت باندې وشو فارغ شو اوس د انشاءالله خوشحاله یو. شکر د مخکې به خپل همت کوي کوم علم چې دی کړی په دې به عمل کوي او بس کېږي انشاءالله. نن چې دا بچی کور ته لاړ شي څه احساسات کوي؟ غټه خوشحالي به انشاءالله داسې خوشحالي به داسې خوشحالي په زندګۍ کې به بیا یا راځي یا په زندګۍ کې نه به راځي. دنیا ټول نه غټه خوشحالي چې کوم دی همدا ورځ ده. بالکل ټولو نه غټه دا ورځ ده زموږ دپاره انشاءالله آخرت دپاره زموږ دپاره کامیابي ده خو چې دوی په ښه عمل وکړي او دغه پې وکړي علم باندې. بالکل حاجي مبارک شي. خدای دې صاحب د کوم ځای؟ موږ د لوی دیر تلاش جي. دیر تلاش او جا مولانا صاحب دې ورځ ته انتظار دې ورځ ته ډېر انتظار و جي. ډېر په سختو سره شوي. په سختو سره جي سره ډېر زیات انتظار دي. ته والدینو محترمو الحمدلله چې زموږ والدین ژوندي دي هغوی هم ډېر انتظار و موږ ته او بس ټول راغلي په خوشحالۍ سره الحمدلله. تاسو د علم غار شیخ قاسم صاحب نور استادان پرېږدی په زړه څه کیفیت دی؟ ډېر زیات جي. پرون چې موږ کله دا ورځ روانه پرون موږ ډېر زیات خفګانات و جي
او نن خو ډېر زیات خفه یو دي دې مدرسې پسې به خفه یې ډېر زیات ځکه چې زموږ تقریبا 12 ساله وشو که نه په ښه وبد پروژ شوي چې علاج یې مناسب ته راوتېږي اوس ډېر زیات خفه یې کور هله به یې مزه نه راکوي چې 12 کاله تېرول او نن کور ته ځای پرې راغت کېږي دغه ستا متاسونه څنګه هېر شي بلکل او چې نه هېرېږي نه چې ډېر خامخا به خوال راځو په میاشت کې هفته پس 2 هفتې پس نه هېرېږي جي دا برکات د چا دي دا بس د دوی برکات دي د خپل اول استادانو او مور او پلار بیا د استادانو ټول وایي مخکې به چې کوم دی قاري صاحب و یو عام سړی نوم به درکړل کېدو نن د علم چې کوم دی هغه جامه در واچولی شوله دا برکات د چا دي بس دا زمونږ د اول خو زه د خپل خاندان شکریه ادا کوم چې په دې وخت کې چې کم دی مونږ له یو ټایم راکو او مونږ یې د دیني ادارې ته راوستلو او بیا د هغې نه وروسته زه خپلو استادانو شکریه ادا کوم چې د هغو د وجې نه چې کم دی نن مونږ دې یو مقام ته ورسېدو والد صاحب دې راغلی او جی والد صاحب مې راغلی السلام علیکم جی جی السلام علیکم وای با ډېر شکر ادا کوم تاسو او په دې د الله نه ډېر شکر دی الحمدلله چې زمونږ کې دومره یو عالم پیدا شو او الله پاک دې داسې ټول عالمان پیدا کړي چې ښه خلک دې الله پاک ټول پیدا کړي نو زه ستاسو شکریا دې ورځ ستاسو به غټ انتظار و ډېر انتظار هم وکړو الحمدلله او هغه زړه ارمان خدای زموږ سر کړو شکر الحمدلله او الله دې پکې خیر واچي موږ دا غواړو چې داسې ټول خدای پاک داسې عالمان جوړ کړي چې اخر هم خدای پاک خیسته کې ځکه چې دنیا د یو نیمګړې دنیا ده دا پاتې ده او ستاسو شکریا ما ادا کوم او الله دې ټول عالمان جوړ کړي په دې عمل کې الله الحمدلله شکر دی کوم ځای تاسو موږ دغه زیارت کې شاجي دې ورځ ته خو تاسو ډېر زیات انتظار کړی وي انتظار کو انتظارونه سم انتظار مته کو چې بچیا هم کله فارغېږي د الله تعالی لاک لاک شکریا ده چې الله پاک زموږ باندې دونه رحم وکړو چې زموږ بچي هم لکه حفظ وکړو او اته کله انتظار کول او بچی ته هغه ورځ زه به وایم چې تا د ټول عمر د ټول نه غټه خوشحالي ده دا د ټول نه غټه خوشحالي ده موږ باندې الله ډېر رحم وکړو یو خدای پاک رحم وکړو خپل کور هم جوړ کړو هغې ته مو وختو پیله خوشحالي دا وه او یو مې د بچي دستاربندي مو شوه دا ډبر خوشحالي ما ته خدای پاک میلاو کړې او الحمدلله د الله تعالی شکریا ده چې ما باندې الله دونه رحم وکړو چې زما بچي مې حفظ وکړو لکه موږ غریبانان خو دونه دغه ني یو کور ته چې لاړی ختم بم کړي زه به دا ووایم چې ټیم پر قرآن نور ستاسو کور کې وي بالکل الحمدلله الحمدلله السلام علیکم وعلیکم السلام پلار خو ډېر انتظار کړی دی ورځ ها جی بالکل ډېر زیات انتظار کړو او بیا به مور هم انتظار کې ولاړ ها جی بالکل ولاړ په مخه کالونو شروع دي وزر راځي مور به بچي به مې کله راځي ها جی بالکل په انتظار دي ډېر زیات دا برکات د چا دي دا بس مور او پلار دعاګانې دي استادان دعاګانې دي الله پاک کرم وکړو کامیابی کړو مبارک شي تاسو مبارک شي ډېره مهرباني الله تاسو مبارک الله تاسو الله صاحب دې ورځ ته انتظار او جی او دې ورځ انتظار وځي علي صاحب لږ ودرېږئ اوس بچي صاحب دا انتظار خو به ډېر تاسو کړی دی دې ورځ ته او جی او بس ته کار یو جی شیخ قاسم صاحب د علم غر نور استادان پرېږدی مدرسه پرېږدی دارالعلوم پرېږدی فضلم څه سو دا د هغوی خپل یو شان دی جی بس باباجي صاحب برکات دي الله هغوی له ورکړي جي بس هغوی مختص کړي الله رب العزت د علم سدداري او جی السلام علیکم وعلیکم السلام بابا جان انتظار ختم نه ولې دا خو بس بچي الله علم کو خدای به نورم دا کوي که نه علم به خدای ورکوي بچي الله علم کو بالکل ستاسو شکر دی بس دا ډېر زیات خوشحال یې الله ستاسو خوشحاله کړي دا خوشحالۍ کار به د اختر ورځ وي اوس بالکل ورځ ماته خوشحالۍ بله نه ښکاري بالکل ډېره خوشحالي مبارک شي خدای دې بخښي الله دې صاحب د کوم ځای زه د هریچند شکور جي ضلع 400 ده مولانا صاحب دې ورځ ته خو به ډېر غټ انتظار شوي یاره یقینا چې ډېر غټ انتظار ډېر زیات غټ ډېر لوی سفر دی خو دا بس د الله په رحم کېږي لیکن د عقل نه بار خبره ده داسې د پلار او د مور انتظار هم دا ورځ وه بالکل جی ډېر زیات بس د هغوی دا یو ارمان او ډېر سخت یې برداشت کړي لیکن الحمدلله موږ کې د هر یو کار صلاحیت شته لیکن د هغې باوجود یې موږ وقف کړي څه کار روزګار او څه تمه دی رانه نه وه صرف دغه دین کار دپاره او دغه تمه و دې ورځ ته انتظار و الحمدلله چې راغلی والد صاحب
السلام علیکم جوړ تک السلام علیکم جی وعلیکم السلام حاجی سے بچے فارغ شو الحمدلله دا د الله فضل دی د ورسته انتظار و. ډېر ډېر ټول د بیا د اوس انتظار کیو دغه چې خیر وته کال اورې روماري کړه د الله فضل و د ورځ نه بل غټه خوشالي نشي راتلی. غټه خوشالي ده غټه الحمدلله غټه خوشالي ده ډېره زیاته الحمدلله الحمدلله څومره انتظار وکړو ام دی ورسته مو کو مور بم په انتظار لارم انتظار دی ورسته ټول خويندې مور رولا ټول په انتظار کې وسته خدای کامیاب کړي بس خپل دین کار شروع کړي الحمدلله په ډېر خوشاله داسې بچی علم حاجی صاحب الله درکو یقینو که دې بل غټه خوشالي نشته په دنیا کې. بالکل الحمدلله بالکل غټه خوشالي ده غټه ودونه شي پاګه دوه لفظ سم په دې خوشالي هم ډېر زیاته ډېر غټه ډېر باندې خوشاله ده الله تعالی په غټ فضل په سختو جوړ شو ډېر الله پاک فضل موږ څه واس په څه دغه خو بس الله فضل ورخه د جون مبارک شي. شکر الله قدر الله قدر الله اوس رقم زی مونږ د ډېر یو مولانا صاحب د ورسته په ډېر غټ انتظار کړی چې مونږ ډېر ډېر انتظار کړی دی د ورځ ته مونږ ډېر انتظار کړی مور بم انتظار کې ولاړ او چې مور هم انتظار کړي مور پلار هم راغلي او انتظار کړي دي هغه هم ډېر زیات زموږ نه خوشاله دي چې مونږ دغه نه زیات خوشاله تاسو دا مدرسه پرې دی دا دارالعلوم پرې دی شیخ قاسم صاحب په شان د علم غر پرې دی پس هم څه کې پیل دي زموږ په ځل باندې ډېر زیات خفګان دي دا ورځ مونږ برداشت کولی هم نشو دي داسې مدرسه پرې ښودله دا علما کرام پرې ښودل خو بس جي بس الله طرف نه دی مولانا صاحب مولانا چې څه تاسو پرې غاړه کې وینئ دا برکات د چا بس دا زموږ د استادانو دی او د مور او پلار دی د هغوی محنت دی زموږ وروڼه دي چې زموږ دپاره دغه کې بار مزدوریانې کوي هغوی یو الحمدلله هغوی به موږ باندې سبقونه ویلي موږ د هغوی هم شکر ګزار یو د ټولو څومره استادان دي د هغوی هم شکر ګزار یو چې موږ دومره محنت وکړو. مور په انتظار کې نن ولاړ او چې مور خامخا انتظار کې ډېر زیات هغې ډېر زیات دغه یې کړی دی محنت یې کړی دی موږ سره انتظار دی ورسته کو ډېر زیات انتظار یې کړی الحمدلله دې ورځ ته او په د هغوی شکر یې ادا کوو دا شکر ډېر کم دی په دې باندې خو بیا هم چې کوم دی د هغوی خدمت او د هغه به کوو انشاءالله موږ شیخ قاسم صاحب یا نورو استادان د علم غر تاسو پرې دی نن بس هم څه کیفیت دا خو ډېره ګران دی د یو طالب دپاره د یو عالم دپاره د مدرسې دغه ماحول پرېښودل نو انشاءالله سوال کوو الله نه چې د دې ماحول سره موږ جوړه وساتي او د دې سره چې کوم دی موږ دین خدمت جاري وساتو الحمدلله. مور خو به انتظار نن په کور کې او جی بالکل په انتظار به جی او دا مې تره دی دی راغلی والي سمینه دی راغلی او والد صاحب د کوم والي سمینه دی راغلی دا مې تره دی هغه بیمار کور افره دی راغلی او جی دا مې تره دی خو بدن چې تاسو په اړه د خوشاله خبره او بالکل ان شاء الله دی ورسته انتظار او دې ورځ انتظار دومره انتظار د علم په تکل پسې بس الله رحمت دا درته کوم ځای یرجیزه د اسحاقوټ کلمه تاسو په څو الحمدلله زما ورور دی د خیر سره نن خو به کور چې کوم د خوشاله سما جوړوي ډیره دغه چې کوم عالمان شو دغه سختې تېرې کړي دي ډېرې زیاتې دا د دین دپاره او دا د الله پاک یو رحم دی او ډېر لوی رحم دی چې په یو کور کې الله پاک یو دینداره بیا یو عالم جوړ کړي دا د الله پاک خصوصي احسان دی او زما خو یاره دا خواهش دی زه وایم د ټولو وروڼو ته زما دا وینا ده چې د کور نه کم از کم یو بچی شیرګل دارالعلوم لا ورکې او د شیخ قاسم صاحب په جولای کې واچوي دا زموږ د دنیا او دا زموږ د آخرت ګټه ده او الحمدلله د دې ثمرات به موږ له الله پاک په دنیا کې راکړي د دې ثمرات به موږ له الله پاک په آخرت کې راکړي الحمدلله تاسو ګورئ غیر چاپېره څومره خوشحالیانې دي څومره نو دغه شانته کې زم چې په هر کور کې الله پاک دغه شانته کې یو عالم لازمي پیدا کړي د خیر سره نو دا به زموږ د پاره د خوشحالۍ او ډېر د فخر خبرې مبارک شي مهرباني جی الله هم خوشاله کو الله د خپل بچی داسې عالمان او خود لیکه جی مهرباني السلام علیکم کوم ځای مونږ توتکان جی توتکان تاسو کې د مدرسې کې زموږ یو گاونډی دی یو ماما زوی دی یو وراره کېږي انتظار کې وته ولاړ جی او هر به ورځ ان شاء الله هر به ورځ به خیر تاسو هم دا ورځ د الله نه غوښته او جی بالکل په دې ورځ ډېر خوشاله یو ماشاء الله ډېر یو غټ مقام دی او ان شاء الله اوس خپل ملګرو په انتظار 15 کسان دي جی زموږ جی مبارک شي الله مو بخیر ډېر مننه الله مو خوشاله
بس د الله پیرزو موږ د دې قابل نه خو الله را باندې خپل پیرزو وکړل او د الله نه اوس غواړو چې په دې باندې د الله پاک موږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي د پوره دنیا د الله پاک د هدایت ذریعہ او د آخرت د جهنم نه د خلاصي ذریعہ جوړ کړي